بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ وطن نیوز او زه ماتې خان افریدی نظر اچوو د نن ورځې د مهمو خبرونو په سرټکو. د امریکا خارجه وزیر په داسې حال کې د پاکستان دوره کړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مودې راهیسې تاوجنې شوې دي. د پاک فوج سرلښکر او وزیر اعظم شاهد خان عباسي سره یې خبرې اترې کړي. نن په ګرده نړۍ کې د پولیو ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې مردان کې هم د پولیو اګاهۍ په لړ کې لاریون ایستل شوی دی. په دې لړ کې نور تفصیل ګورو. د مردان نه د وطن نیوز خبریال بخت محمد په دې رپورټ. د ملک د نورو سیمو په شان په مردان کې هم د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ډسټرکټ مردان د مشرانو لخوا په دې هکله د یو لاریون تابع هم شوې ده چې پکې د ژوند د بیلو بیلو شبکو نه خلکو ګډون وکړو. د پوهې په غرض دې لاریون کې میرمنو هم په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ. په دې هکله د مردان اسسټنټ کمشنر عمران خان وطن نیوز ته وویل چې د لاریون مقصد خلکو کې د پولیو وایرس په هکله پوهه راوستل دي. مقصد زموږ دا دی چې موږ پولیو مکمل چې کوم ختم کو، موږ پولیو چې کوم هغه ته موږ مکمل شکست ورکو او موږ دا اویرنس په خلکو کې پیدا کو چې هغه که ماشوم په ځنګل کې اوسېږي، هغه ماشوم که په غر کې اوسېږي، هغه ماشوم که په کلي کې اوسېږي، هغه ماشوم که په ښار کې اوسېږي، هغه ماشوم که د ملک او د خاورې په هر ځای کې اوسېږي، نو زموږ دا فرض جوړېږي چې موږ هغه کور ته خپل ځان ورسوو، زموږ ټیمان هغه ته خپل ځان ورسوي او هغه ته موږ د پولیو 2 قطرې هغه موږ هغه ته پیلاو کړو، هغه موږ هغه ته واچو او پولیو چې کوم نه پولیو زموږ مات ورکو. په لاریون کې پخپو معذوره خلکو هم ګډون وکړو چې خلک زموږ عبرت والي او خپل نوې نسل ته د پولیو ویکسین قطرې ورکړي او د ټول عمر د ناروغۍ نه بچ شي. په دې موقع د ډسټرکټ پولیو افیسر طاهر خان میډیا ته وویل چې د بدقسمتۍ خبره ده چې د نړۍ د 125 ملکونو کې صرف پاکستان او افغانستان کې پولیو وایرس موجود دی. دوی زیاته کړه چې زموږ مقصد د وایرس ختمول دي. د دنیا 125 ملکونو کې نن پاکستان چې دی او افغانستان یوازې ملک پاتې شوی دی چې هغه کې د کیسونه اوسه پورې شته. ډسټرکټ مردان کې د الله په فضل باندې او د زموږ ټیم په کوششونو باندې هغه کې مطلب د 2014 نه یو کیس هم پازیټیو نشته او زمونږ ان شاء الله دا دریم کال دی چې موږ پولیو فری را روان شو. پولیو وایرس د انسان دښمن دی چې د ټول عمر معذوره کوي. د دې دښمن مقابله د وخت ضرورت دی. واکمن وویل چې پولیو وایرس د وطن نه ختمولو کې د ولس مرسته د اهمیت وړ دی ځکه چې د کام بچي زموږ روښانه سباوون دی. بخت محمد، وطن نیوز.